د جادو او د سحر او د بد نظر د ختمولو دپاره تاسو سره چونکې ما واده کړی وه چې زه به د قرآن کریم نه د دې دپاره یو بهترینه نسخه ستاسو مخې تږدم او داسې نسخه الحمدلله چې په خپله پې ما بار بار تجربې کړي دي او په لسګونو نه په سوونو مریضان الحمدلله ما په دې سره دم کړي دي او دغه وظیفه چې کومه ده ما استعمال کړې ده الحمدلله زما په دې باندې تجربه ده د تجربه کار نه تپوس وکړه جي ما په دې باندې تجربه کړې ده او الله په ډیرو مریضانو ته شفا ورکړې ده زه دا وظیفه نن تاسو ته در کومه که تاسو په یقین سره دا وظایف کول او دا وظیفه مو لوستله نو که په چا د جادو اثر دی د غلط تعویض د کوړو او د منتر اثر دی پې باندې یا د بد نظر اثر دی پې نو دا اثر به الله د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي دویم به درته دا څیز پیش کړمه جي چې په یو کور کې د جناتو د پیریانو اثر وي په بعضې انسانانو باندې په نارینه یا په زنانه باندې د جناتو اثر دی او هغوی ته تکلیف ورکوي یا په انسانانو خو اثر نشته خو په هغه کور کې د جناتو دروندوالی محسوسیږي تکلیف ورکوي یا خلک یری ستا بدن زیګ زیګ شي ویښته د باندې ودرېږي یوه حجره ده یوه کمره ده یا یو کور دی او په هغې کې د جناتو دا بد اثرات دي نو د دغې بد اثراتو دپاره کومه نسخه ده او کومه وظیفه ده نو هغه به زه تاسو ته جي د قرآن کریم نه پیش کم نو که تاسو کې چا په دا په یقین سره لوسته او په دې باندې عمل کو نو الله به پې ستاسو ډېر مشکل اسان کړي او ډېر مریضان به پې ستاسو الله څه کړي دا به جوړ کړي ګوره جي په غور سره دا واوره اول به داسې وکړي چې اعوذ بالله او بسم الله دا دواړه به ووي او د دې نه پس د سورت بقرې د سر نه به شروع کې الف لام میم نه وبالآخرة هم یوقنون دې ځای پورې به دا ووي د دې نه پس به ډایرکټ لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم نه به شروع کې آیات الکرسي به ووي پوره آیات الکرسي یو آیت دی او په دې پسې رستني دوه آیاتونه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی دا آیت دی او بیا ورپسې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور دا آیت دی دا دوه آیاتونه یو آیت الکرسي دا دواړه به مسکی دا به ولولي د دې نه پس به جي ډایرکټ لاړ شي د سورت بقرې اخرې ته بسم الله الرحمن الرحیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله د دې ځای نه به شروع وکړي او سورت بقره اخیره پورې به څه کړي دا به ووایي دا دغلته درې څلور آیاتونه دي په دې ځای باندې ختمه شوه خبره اوس به جي ته داسې وکړي چې ډایرکټ به لاړ شي سورت طه ته د سورت طه یو کم او یایم نمبر آیت 69 نمبر آیت ته به لاړ شي او د هغه آیت دا حصه به راوالي ولا یفلح الساحر حیث اتا ولا یفلح الساحر حیث اتا ساحر او جادوګر به کامیاب نشي که د هر طرف نه دی څه کوي راتګ کوي او سحر راوړي او جادو راوړي او د جادو ټوټکي راوړي نو دا به الله کامیاب نه کړي دا د دې آیت دا حصه به دا جیروالی 3 کرته به دا ولولئ د دې نه پس به جي تاسو ډایرکټ لاړ شئ د اخرې پارې اخرې ته چارقل ته به لاړ شئ کوم سورتونو په سر کې چې قل راغلی دی څلور قله دي اخري سورتونه دا به تاسو یو کرت اولولی هر صورت ته به بسم الله وای د دې نه پس به جي تاسو ډایرکټ راتاو شئ واپس سورت فاتحې ته الحمدلله رب العالمین نه به شروع وکړئ ولدوالین امینه پورې د سورت فاتحه چې کومه ده دا به 3 کرته ولولئ دا هم 3 کرته ولوستله اوس د دې نه پس به جي تاسو څه وکئ د دې نه پس به تاسو لاړ شئ د سورت بقرې آیت نمبر 102 ته د آیت نمبر 102 نه به دا حصه راوالی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله دا کوړګر چې دي دا جادوګر چې دي دا غلطو تعویضونو والا چې دي دا په د خپلو غلطو تعویضونو او په سحر سره چاته هم نقصان نشي ورکولی مګر د الله په اجازت سره یې ورکولی شي دا د دې آیت مقصد دی ټیک شوله دا آیت به راواخلی د دې آیت دا حصه به راواخلی او 3 کرته به دا ولولئ د دې نه پس به تاسو څه وکئ د دې نه پس هم دا ولوسته که نه نو اوس به لاړ شي جي دا د الله دا نومونه به راوالی په دې طریقه به یې ولولئ الله حافظک الله حاضرک الله ناظرک الله ناصرک الله معک دا 5 نومونه دي د الله او دا به راواخلی الله ستا حفاظت کوونکی دی او الله چې کوم دی نو الله تا لره لیدونکی دی ته د الله په نظر کې او الله ستا مددګار دی او دغه شان چې کوم دی نو الله حاضر دی دا هغه مدد چې کوم دی هغه تا ته حاضر دی او الله معک الله تا سره دی ګوره دا 5 نومونه به راواخلي دا به ولولي دا به 3 کرته ولولي او د دې نه پس به چې کوم دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین په دې به ختم کی او بیا به یو کرت یا 2 کرت درود شریف ولولي د هغې نه پس به څه وکړي په دې که مریض دی نو مریض به پې ډایرکټ هم دم کې خو د دمولو دا طریقه ده چې چوخ به نه کې شف به وي یا به کف
وي یا به شوف وي او په هغې سره چې کوم دی دا میده لاړې چې کومې دي که نه داسې چې ستا د معمولي ذرات د هغه په بدن باندې ولګي په غوږ کې به وله شوف کي په بدن به وله شوف کي اوبه به پرې وله دم کي هغه که وله په بدن چړقاو کې داسې نری هغه به هم وکړي او اوبه به ورله ورکړي چې په بسم الله سره یې وسکي نو که مریض دی د سحر د جادو د غلط تعویض د نظر بد د کوړو د منتر په هغه باندې اثر دی دې طریقې سره به دته ورکړي نو هغه به الله به هغه ته څه ورکړي شفا به ورته ورکړي او که نه داسې ده چې ستا په کاروبار باندې اثر دی نو کاروبار چې ته شروع کې هغه ټیم کې به دا عمل ته وکړي دا عمل به 100 ورځو پورې جاري وساتي دا به 7 ورځو پورې جاري وساتي سحر ماښام به دا وظیفه کې مریض به پیدمې که په خپل ځان به پیدمې په لاسو باندې شوف که په بدن باندې چې کوم ځای ته لاس رسي هغې پورې راکاږه اوبه پې باندې دم کاږه اوبه په بسم الله سره اوسکه که مریض دی مریض له دم که هغه دی په بسم الله سره اوسکي هغه مریض هغه مرض چې کوم دی دا به الله ختم کي الحمدلله بار ما په دې باندې تجربه کړې ده او ډیر زیات مریضان په ما دم کړي دي الله هغې ته صحت ورکړی په پوخ یقین سره څنګه چې تاسو ډاکټري دوایي استعمالوئ تاسو چې دا موږ اخرو په دې سره موږ ته شفا میلاویږي او په دې دوایي کې اثر دا دی دغه شان چې کله تاسو دا وظیفه وکړئ نو په دې وظیفه کې کمال دا دی چې په یقین سره وکړئ نو د دې هغه ښه اثر چې کوم دی دا به هغه بد اثر د ځان سره څه کي دا به ختم کي ګوره که دا عمل چا سهار او ماښام کو که نه نو هغه به د غلط تعویض د اثر نه په تارې دا ټوله دنیا تعویضونه کوي خلک د باندې سحر او جادو کوي په تا باندې د بد نظر خلک استعمالي که سحر ماښام چاره دی دا عمل جاری ساتو 15 منټه په ټول نه لګي په خپلو لاسو شوف کول او په خپل بدن یې راښکل یې په اوبو دمول خپلو بچو لی ورکول بیبي لی ورکول په خپل اسکل نو انشاءالله په دې کور به تعویض اثر نه کوي جادو به پې اثر نه کوي دا ټول به الله د دې نه څه کي محفوظ کي یوه خو دا شوله جي دویمه دا وظیفه شوله چې په کوم کور کې د جناتو اثر یا په کوم مریض باندې نو داسې به وکړي جي چې آیات الکرسی به سحر 3 کرته لولي او ماښام به 3 کرته خو څه طریقې سره به لولي داسې به لولي چې آیات الکرسی یو پیره شروع کی ولا یعوده حفظهما دې ته ورسي نو دا به 73 پیرې وي 3 او یا کرته به دا وي به چې دا 3 یا کرته پوره کینو هو العلی العظیم باندې به آیات الکرسی ختمه کی دویم کرته به راونی چې دغه الفاظ ته ورسي ولا یعوده حفظهما نو 3 او یا کرته به دا بیا وي به هو العلی العظیم باندې آیات الکرسی ختمه کی دریم کرت بیا داسې داسې به سهار مو کې داسې به ماښام مو کې که مریض دی مریض به پې دم کې که مریض نه دی هغه مکان دی په هغه مکان کې به ولولي خو په داسې انداز به لولي چې ښکارې لولي په جهر یې لولي چې د اواز تا اورېدل شي په هغه مکان کې دا عمل به تر 7 ورځو پورې جاري وساتي انشاءالله العزیز چې په کم کور کې په کومه کمره کې په کومه حجره کې د جناتو غلط اثر دی خلک تنګی یری خلکو له تکلیف ورکوي نو هغه تمام اثرات به الله د دې وظیفې د خاطره څه کي الله به ختم کي په یقین سره یې وایي او دا ډیره بهترین او مجربه نسخه ده د الله په خصوصي فضل سره به دا اثرات چې کوم دی دا به څه شي دا به ختم شو زما عزتمندو ډیرو خلکو رابطې کړي او ډیر خلک د دې مریضان دي او ډیرو خلکو ته دا تکلیف دی په دې کې به شومتیا نه کوئ د دغه غلطو کوړګرو تعویضګرو د غلطو عاملانو نه دا زنانه م رامنې کوي او دا نارینه م رامنې کوي او دا وظایف چې څنګه تاسو ته تکلیف دی نو په دې کې شومتیا مه کوئ دا خلکو ته ورسوئ چې دا وظایف دا خلک خپل کړي نو د دې په برکت به د دوی دا مرضونه او دا تکالیف به دا الله ختم کړي تاسو له دې الله جزای خیر درکړي چې څوک په دې مرض کې مبتلا دي هغوی ته دې الله شفا ورکړي او موږ ته دې الله پاک د دې بدلې راکړي وصلی الله علی النبي الامین